اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں رہنے والوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مولا پاک پروردگار آپ کے نصیب میں کافی خوشیاں، خوشحالیاں اور نصیب اچھے کرے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزگار عطا فرمائے۔ جو بیرون ملک میں بیٹھے ہیں مولا پاک پروردگار ان کے بھی نصیب اچھے کرے اور پاکستان خیر خیریت سے لوٹ آئے۔ پہلے اردو میں بات کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ باذن اللہ پشتو میں اسی لائف کے دوران ہی بات کروں گا۔ زما خوگو بچو اللہ پاک پروردگارم چھ پاکستان کے آباد خات خوشحال لرا اللہ رب العالمین ذاتم شرم پردی و ساتا زما کمی درگانے چھ دا وعدہ پہ انتظار دی مولا پاک پروردگار دی خیر خوشحالو سر نصیب نخکی اور اللہ پاک دی غلا خرشتی ورکی۔ کم بچی چی زما بے روزگار دی اللہ پاک پروردگار دے والا روزگار ورکی، او کم چی پدیار غیر کے ناستی او دا پاکستان پتم ناستی مولا پاک پروردگار دے خیر خوشحالو سر ڈکی منگولے حیا عزت سر پاکستان ترا والا خپل مور پلار لا خپلو بچو لا خپل خاندان لا چی پا ہر ملک کے مولا پاک پتم گل گلزار او آباد لرا۔ لاول با اردو کی خبر کم دا دین پست بتا سلام پا دی لائف کے زب پختو کے رازمان۔ مجھے کچھ شکایات ایسی آئی ہیں جو کہ اسپیشلی پاکستان میں فراڈیوں کی تعداد صرف اور صرف غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے فراڈیوں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اصل میں کام پولیس، ایف آئی اے اور دوسری ایجنسیوں کا ہے کہ اس کی روک تھام کی جا سکے۔ اس میں ایک ٹائنز کمپنی ہے جو کہ 30,000 20,000 5,000 روپیہ پہلے مانگتی ہے، نوکریوں کی لالچ دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ، ہمیں 40,000 روپیہ فرسٹ دیں اور انشاءاللہ آپ کو نوکری ملے گی 30,000 روپے کی۔ جب وہ 40,000 50,000 روپیہ دے دیتے ہیں اس کے بعد ان کو بولتے ہیں آپ 4 آدمی اور لائیں اور یہاں کھانا بھی آپ کو ملے گا، آپ کو سب کچھ ملے گا۔ لوگ پریشان ہو چکے ہیں، لوگ انتہائی پریشان ہو چکے ہیں۔ بے روزگاری کے عالم میں ہر شخص چاہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ نوکری ملے، سہولت ملے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کاروبار کرنے کے لیے یا نوکری دلانے کے لیے رشوتیں مانگی جاتی ہیں۔ بے روزگاری زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنی جمع پونجی خرچ کر کے ان لوگوں کو دیتے ہیں اور یہ لوگ فراڈ کرتے ہیں۔ میرے پاس جو شکایات موصول ہو رہی ہیں وہ راولپنڈی میں، شمس آباد میں ایک ایسا ٹینس ادارہ ہے جو کہ ایک کمپنی سی بنی ہے چائنیز کی۔ پہلے وہ پروڈکٹ کی شکل میں فراڈ کرتی تھیں، یہ پروڈکٹ لیں، یہ درد کے لیے، یہ فلاں کے لیے۔ اب انہوں نے ایک ٹری کا سلسلہ بزنس جو ہے وہ اس طرح سے وسیع کر دی ہے۔ اس سے ایف آئی اے کو بھی پتا ہوگا، پولیس کو بھی پتا ہوگا اور جتنی منسٹری ہیں پاکستان کی تمام کو پتا ہوگا۔ آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ان کے ڈھسے ہوئے امیر لوگ نہیں ہیں۔ کوئی ایم این اے اس سے نہیں ڈھستا، کوئی ایم پی اے اس سے نہیں ڈھستا، کوئی سینیٹر اس سے نہیں ڈھستا۔ اس سے اگر ڈھستا ہے تو مظلوم پسا ہوا طبقہ، ان کی رقوم ماری جاتی ہیں۔ ایک یہ شکایت آئی ہے۔ دوسری، کارز جو لون پہ دی جاتی ہیں فوری اقساط کے اوپر، آپ 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ جمع کرائیں، 2 لاکھ روپیہ جمع کرائیں اور اس کے بعد 6,000 اور 7,000 روپے مہینے میں آپ کو 15 دن کے اندر اندر کار مہیا کی جائے گی۔ آپ 2 گارنٹر لائیں۔ اب یہ چیز عام ہو چکی ہے۔ جن لوگوں نے 3 4 لاکھ روپیہ دے دیے ہیں اب وہ کمپنیاں سرے سے غائب ہو گئی ہیں کہ وہ ہے بھی پاکستان میں یا نہیں۔ ٹیلی فون ان کے بند ہیں، لوگ پچھتا رہے ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں اپنی رقم کے لیے۔ جنہوں نے 3 لاکھ روپے نے 20% 25% ایڈوانس پہ جو گاڑیاں کی خریداری تھی، جو چاہتے تھے کہ ہمیں قسطوں پہ گاڑی ملے گی جس طرح لون کے اوپر ملتی ہے، وہ لوگ بھاگ گئے ہیں۔ یہ کام کس کا ہے؟ یہ صرف اور صرف ایف آئی اے اور پولیس کا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہوتی۔ زما خیست بچو زبتا ستاوس پا آڈیو بانے
داسې یو شی واورومه د چا متعلق چې دا راضي لګیا دي د خلکو وینا ده چې یاره په راولپنډۍ په شمس آباد کې داسې کمپنیانې راوتې دي چې د پښتنو د پنجابیانو د بلوچیانو د سندیانو خاص کر د کې پی کې خلکو نه دیو 40,000 روپۍ علي د نوکرۍ دپاره چې راشئ موږ تاسو له نوکري درکو او هغه اول 4,000 والي بیا ته 40,000 والي او چې کله 40,000 والي وي 10,000 د تنخوا شو او کېنه کله چې میاشت تېره شي ورته وي پیسې راکا نو دیو بیا ورته وایي تو 4 کسان نور راواله چې هغو موږ له 50,000 روپۍ راکړي نو هغه نه پس ته به ستا نوکري پخېږي یعنې ته به خپل ذات دپاره به ته بل انخلی بل به تباه کوې نو تا ته به پیسې میلاویږي زمونږ د پښتنو دپاره یو غټ مردار جال جوړ شوی دی او زمونږ په قومي اسمبلی او په صوبایي اسمبلی او سینیټران او زمونږ په پښتنو کې اعلی افسران کم چې په بیروکریسي کې ناست دي او کم چې په ایف آی ای غوندې ډپارټمنټ کې ناست دي کم چې په دې دا ایجنسیانې چې کم دي دیو هم وده دي د دیو کار به هم زه کوم او بیا به وایي جان چې دی قانون کې ګوتې وی لګیا دی یو به زما په ځي کې راغی زه به بیا د دې اپریشن نه کوم د دې خلکو اپریشن جایز نه دی چې زه اپریشن وکړم موبایل راوړه زما د وینا دا مقصد دی چې زه تاسو ته نن هغه شی خول غواړم چې په کم باندې نن مال کال راغلی دی بله ورځ د یو میا ګروپ چې کم ګاډي ورکوي په هغه باندې لیز باندې په قسطونو باندې هغه 3 لکه روپۍ 4 لکه روپۍ 2 لکه روپۍ د خلکو نه اخیستې دي چې په 15 ورځو کې به تاسو ته ګاډی میلاویږي یو ګاډی نه د ګاډي ټایر هم چاته میلاو نه شو د هغې وجه څه شی دی د هغې وجه صرف او صرف دا ده چې دوکا فراډ او فراډ د غریب سره کیږي د مالدار سره نه کیږي یو مالدار سره فراډ ونه شو کمری غریب مري او کمری پښتون مري او د پښتون د لاس مري و زما د ګوري ما هیڅ کله د بار سړی نشي والی تر څو پورې چې زما خپل سړی زه ونه والم زما اول په خپل قوم کې په خپلو پښتنو کې د خدای قهر راننوتی دا چپړاسیان چې کم دي دا 2 نمبر دا روپۍ والا میکونه دیو د خلکو اعتماد ختم کو اوس زه په تاسو باندې دا اورول غواړم چې دا وګورئ دا یو زمونږ پښتون بچی دی هغې دا وختي کال کړی او ما دې تپوس کړی وم چې زه دا کال ستا واورم ویلې یاو نو دا تاسو واورئ چې دا څه وایي د دې صرف او صرف یاره د دې اواز خو نشته لنډه خبره دا ده چې داخله واغشتې شوه 40,000 روپۍ جمع کړي او اوس د پیسو دپاره خپلو پیسو دپاره هغه کړیږي لګیا دی نه وله پیسې ورکوي دا څوک کوي لګیا دی دا ادارې چېرته دي یو دا شوه بل زه درته مختلف شیزونه ښیم د کمپنیو متعلق د ګاډو متعلق چې کوم اغلا کېږي لګیا ده او ټوټل چې چېرته پښتون ګوري دا خلک ډېر زر چپاټه کوي دا بېوسه بېکسه پروت دی واورئ زما نمبر دی 03392035564 دا پینډه کې شمس آباد کې چې کم خلق والے شوي دي چاچا چې ما ته شکایت کړی د کوهاټ نه داسې چې کم سړی والے شوی ما سره د په دې رابطه وکړي ما سره دا به یو ځای کې وګو راځو به د دې به زه اپریشن کوم اپریشن به داسې اپریشن کوم چې ستاسو مخامخ به وي د پښتون سره به چې څوک زیاتی کوي څوک به ورسره ظلم کوي خوا چې د هر ځي
زه به ورسره په سر کې ودرېږم او دا شی به نه برداشت کوم. بل دا د دې دپاره خو راغلی وم، خو یو وړوکی غوندې شی درته زه بل ښیم چې علف خان شیرپو چې کوم دی هغه اوس لیونی شو. د هغې سلسله چې ده که نه هغه بالکل اوس مفلوج شو. مفلوج داسې شو چې هغه اوس پیسې ورته چې نه راځي نو لیونی ته جوړ دی. دا وګورئ چې د پیسې د نه راتلو وخت شي نو دی ګډې وډې شروع کړي. چا خبره ویلې د چرسو چې لمس کا علف خانه په غرمه کې، د چرسو چې لمس کا علف خانه په غرمه کې. I made a funny video and it got viral overnight and that was the start of my real fame. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو علف خان شیرپو ستاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو قسم قسم امتحانونه دي د رب او بیګا سبا مرګ دی، هر څه پاتې دي. بس کامیابي دغه ده چې موږ د الله سره تجارت وکړو او چې چا د الله سره تجارت کړی نو ژوند دی وګورئ. کتونکو خپل ځاني ته دا خبره کوم، واورئ د الله سره تجارت وګورئ او بیا ژوند وګورئ. د دې ژوند څومره مزېدار دی. د الله سره تجارت چې تاسو کولو او داسې سړي هم لېږلې تاسو هم تباه او برباد یې او دی خو غرق دی. د دې کیسه واورئ وروسته څومره ټیزونه اچوي. واوره ته کې زه دې کار ته ناست یم نو دا د الله پاک بس په ما مهرباني ده. ګینې ډېر د سختو حالاتو سره، د سختو چپو سره، د سختو مشکلاتو سره، د قسم قسم خبرو سره، تورونو سره، تهمتونو سره نو دا یو داسې حالت کې راغی چې دی به ویل کار روان دی. پریشانۍ کې چې بیا به څوک غمجن راځي، څوک غریبانان به راځي. بیا به څوک غمجن راځي او بیا به څوک غریبانان راځي. هغه الفاظ بیا بیانول بیا خو دا خو چې بلاک کو یاره بلاک به دې کم بچیا ته خو بل څه باندې نه کوې. دا ټایم نه ګورې لګي او ته پرې را روانې. خدای دې بي خو باسه چې اویسې او که بل څوک یې. نو دا یو هغه شی دی چې د چا متعلق زه تاسو ته یم چې دا فراډیه دی، فراډیه دی، فراډیه دی. دې باندې د الله له طرفه اوس ښه برابر قهر را روان دی. حاضر دی کتونکو ته کې زه دې کار ته ناست یم نو دا د الله پاک بس په ما مهرباني ده. ګینې ډېر د سختو حالاتو سره، د سختو چپو سره، د سختو مشکلاتو سره، د قسم قسم خبرو سره، تورونو سره، تهمتونو سره. خو چې کله د غریب درد زه چې دفتر ته راځم نو بس زه په دې پریشانۍ کې یم چې بیا به څوک غمجن راځي، څوک غریبانان به راځي. دې غریب له د شپې خوب نه ورځي. ثابته شپو ته غریبانان، فقیران، عجزان ډزه ډزه ډزه. دې د شپې چې د خوب راپاسي کې وایي غریب 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 غریب. دا داسې د خدای په قهر ککړ دی. هلکه دنیا چېرته لاړه خدای دې په شرمونو وشرموله. تا ته خلکو وویل چې مه راځه، نه درلیږو نه درلیږو نه درلیږو. پیسې ورته که څوک نه م لیږي دی غریب ډېر پریشان او دی د خلکو دپاره پریشانه دی. دا ته اوس خلک بته غواړي، بته. دې به بدماشانو له پیسې ورکولې 2 لکه روپۍ میاشت به دې خلکو له ورکوله. تاسو خبر یې د دې نه. دې به ستاسو پیسې د حلالو پیسې د بار ملک نه دا چې کوم تاسو دې پوډرانو له لیږئ، دا روپۍ والا میکونو له لیږئ، دوی بغیر د هغه نه کار کوي. دا هر علاقې بدماش له 1.5 لک 2 لک روپۍ هر میک والا ورکوي، هم ستاسو پیسې ورکوي. او دا د حکومت به سوشل ویلفیر هم ورسره میلاو دی، بدماشان هم ورسره میلاو دي او پولیس هم میلاو دی. لوبه ګرمه ده او ستاسو پیسې دي
او درس غب تبا کېږي له څوک ته ګوډ راولي څوک درته روغ راولي بل ورځ ته ما پوډریان راوستي اوس دا غریب مخکې به یې ویلي وي کار ډېر ښه روان دی کار ډېر ښه روان دی اوس ورته چې چا پیسې راونه لېږلې نو د دې مقصد دا دی چې دی اوس خلکو ته دا ثابتول غواړي چې یاره کار نشته حالانکه دې له ډېرې لویې پیسې راغل دي ډېر رقم دی والی دا وګورئ ښه دی اوس څه وایي مونږ بعضې قصې پریکټیکلي وورو نو هغه الفاظ بیا بیانول بیا خو درېمګړی ناست یې خو د نښې مینځولي وي دا خبره دې پکې وکړو دا خبره دې پکې وکړو دا دې پکې وکړو پښتو ده بیا به خو هغه خبرې کې کتونکو دا تاسو دا پښتون دی دا که پښتون وی که نه نو دې به خپل جواب کړی وی بل ورځ ادارې چېرته دي لکه تا خو قانون یادولو علف خان شیرپاو تا ته ویم ته خو زما نوم هم نشی اخیستی ته زما نوم په خوله واله جانبي ته زما نوم هم نشی اخیستی ته وی خلک وی او خلک وی او خلک وی تا ته ویم هغه ادارې اوس چېرته دي اتا چې ویل اداره شته قانون شته هغه ادارې او قانون چېرته دی دا ته چې په ما میزایل راخلاص شو په ما دا راغ نو سوال دلته کې او د تورمزو نه خلک راغل دي او د پلانکي نه خلک هغه کسان دې راوستي دي چې 50,000 روپۍ میاشت تانه صرف د ستا ډنډمارۍ دپاره اخېسته دا چې کوم درته ناست وو دې کې یو کس خو ماته شیرپا وښایه او د شیرپا کم عزتداره سړی خو راته پکې وښایه دې کې جرنلیست کم یو دی د کوم اخبار سره تعلق لري ټول روپیوال میکونه دی راغونډ کړي او چېرته کدو ګورې او راولې ځان سره مخې تا سره عزتداره سړی کېناستی نه شي تا نه یېرېږي تا نه داسې دی لکه د شکون غوندې بي د نه راځي او ته دا وې چې خلکو ته دې خلکو ته وې دې خلکو نه امداد غواړې چې کم خلک تا تباه او برباد کړه د هغو د بچو دا څومره روپیوال میکونه دي ټولو دا کار شروع کړی دی څومره چې دي ټول د خدای په قهر ککړ دي او د یتیمانو د غریبانانو د کونډو اوس روجه را روانه ده دا دویم ځل دی د ویډیو مخکې م ویډیو کړی و خو چا ورسره امداد ونه کړو مجبوره شو دوباره راغی او دې ویډیو کړی وه خانه خرابه تا خو دنیا غرقه کا مخکینو له دې دا اوس څه دپاره کوي چې ما ویډیو کوم ما له پیسې نه راځي دا اوس دا ډرامه واوره دا یې نوې ډرامه شروع کړه چې زه ویډیو کوم خو ما له پیسې نه راځي تا له خو کروڑه او ارباو روپۍ رالې تا خو د خلکو خانې خرابې کوي خلکو له دې پراپرټیانې واغشي دا د څومره پراپرټیانو دا اډورټایزمنټ چې کوي دا مشهوري چې کوي دا ټولې د دې دي نوم بل دی ګل نواز دی پلانکې نواز دی او خادم خیل دی او پلانکې دی او ډینګې دی ټول هم دا دي غلو باندې هم سر دی زه لحاظه نن تاسو ته بیا زه دا ویم چې دا روپیوال میکونه فراډ دی دوکه ده خپلو بچو له ولېږئ روجه را روانه ده 1 روپۍ چاله مه لېږئ ټولو نه فرسټ امداد ستاسو د بچو دی ستاسو د خپلو خپلوانو دی ستاسو په چم ګاونډ کې غریبانان شته ستاسو په کندي کې شته ستاسو په خپلو خپلوانو کې شته دې کاږو وږو ته مه ګورئ دا خیرات مار دي دا 3,000 روپۍ ورځ په روډ باندې پیدا کوي دا کرایه کښ دي څنګه مې چې بل ورځ هغه پوډري پیدا کړی و که نه داسې دیو دا پیدا کړ دي دا کرایه کښ دي دا کرایه کښونه ښه شی دا دی چې تاسو خپلو خپلوانو له خپلو بچو له پیسې ولېږئ خر و جماعت په خپلو بچو وکړئ زکات وباسئ خپلو خپلوانو له ورکړه تاسو دومره مالداره شوئ چې ستاسو په کلي کې څوک غریب نشته تاسو صرف په ویډیو باندې په فراډ باندې پیسې لګئ حقداره راشئ ما سره دومره حقداره دي حد ته زیات خو زه ځکه دا خبره نه کوم چې دا کار د بېغیرتوب دی دا دومره دوی بېغیرتوب کار وکړو د دومره خلکو پیسې ووالې چې څوک په دې باندې اوس اعتبار کوي هم نه لہذا یو دا ده بله دا ده چې دا ټاینز کمپني چې کومه ده د دې افیکټډ چې په هر ځای کې دي زه تاسو ته خپل نمبر بیا یادوم او که چاته میا ګروپ والا معلوماتي په سرګوده کې د دفتر دی که چېرته سرګودې والا ته پته یا هغو ته پته دا دفتر کولاوي د هغې د موبایل نمبر یې ما ته راولېږئ د هغې متعلق کوم شکایات شته دا کوم چې 40,000 روپۍ علي او نوکري ورکوي ټاینز دی دا په کم ځای کې دي د دې افیکټډ خلک د دې چې چلی شوي خلک دا چا چې پیسې ورکړ دي هغو دې ما سره رابطه وکړي
ام د دې دپاره زما کار چنده غونډول خیرات غونډول نه دی. زما کار دا دی چې د ظالم د خولې نه پیسې راوباسه او غریب لی ورکا. زما نمبر زه تاسو ته بیا زه دا ویم 03339203564. دا صرف او صرف د غریب د مدد دپاره دی. دا داسې ایمرجنسي نمبر وګڼئ چې دا بس تاسو بغیر لالچه بغیر د څه شیز نه دا منډه عوام والې مې ده. او ما کې دا عادت هم نشه چې اچا کار وشي هغه ته دا ویم چې شکریه ټلیفون مم نه کوې راته چې مهرباني زه مهرباني هم نه منم. پیسې اخیسته خو ډېره لرې خبره ده. مهرباني چې چا راته وویلې هغه سره مې بیا نه لګي. لہٰذا بچوں ٹائنز کمپنی جو ہے انہوں نے لوگوں سے 40,000 روپیہ لے کر نوکری دلانے کا وعدہ کیا ہے شمس آباد میں. لہٰذا جو بھی اس کے ڈسے ہوئے ہیں وہ میں نے نمبر بتا دیا ہے 03339203564. مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اکٹھے ہو کر اس کا آپریشن میں نے کرنا ہے. لیکن جب تک میرے پاس ثبوت نہیں ہوں گے تب تک میں اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا. لہٰذا جو لوگ بھی افیکٹڈ ہیں وہ بمائے ثبوت میرے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں اور اس کے لیے آپریشن کی تیاری میں کر رہا ہوں. لہٰذا ایک گروپ ہے میاں گروپ جنہوں نے کار لیز پہ دینے کے لیے نکالی تھی. راولپنڈی میں بھی تھی, لاہور میں بھی تھی, جو کہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے وصول کرتے تھے اور اس کے بعد وہ لوگ دفتر چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے. اب بھی کافی لوگوں کے پیسے انہوں نے روکے ہوئے ہیں. ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہیں. اگر اس کے متعلق کسی کو معلومات ہو کہ سرگودا میں ان کا ہیڈ آفس ہے, ان کے متعلق کوئی نمبر وغیرہ پتہ وغیرہ ہو وہ مجھے ارسال کیجئے گا. اسی آواز کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد, پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز زندہ باد. فی امان اللہ. تل دیوی آباد دیوی زما خیبر پختونخوا دیوی. خش پتا سو لغواړم.